د شهید مولانا خانزیب صاحب سره چې کوم کسان لګېدلي دي پرون د هغوی تپوس د هسپتال له تللی و ډېر ګپ شپ مو سره ولګولو. بیا ډاکټرانو ویل چې د دوی سپاینل کارډ ډیمیج شوی دی نو د دوی به ملا او د دوی لاندې وجود به کار نه کوي، مطلب خپې به یې کار نه کوي. تاسو ته پته ده چې سپاینل کارډ کله ډیمیج شي نو د هغې سره ملا او خپې کار پرېږدي، بیا حرکت نه کوي. نو مطلب دا چې هغه ځوانان دي د هغوی نه یې ژوند واخیستو. داسې ظلم چې تاسو به دا ځای چې په اسرائیلو کې هم نه کتلی چې په فلسطینیانو باندې کړی چې د 21 کلن 22 کلن یا د 23 کلن کس نه ته ژوند اخلې، نو دا کومه پالیسي شوله، دا کوم مطلب ملک شولو، دا خو نه د سره انصاف دی او نه انسانیت دی. او هغوی ګوره بیا هم دومره مضبوط و چې په دومره سخت سچویشن او په دومره سخت حالاتو کې موږ ته دا ډاډ راکولو چې تاسو د مولانا صاحب یا د مولانا خانزیب شهید لاره پرې نه دی، په هغه لاره به ودرېږو، تر هغه پورې به ودرېږو. دا د هغوی خبرې وې چې تر کومه پورې مړه نه یو، نو چې هغوی په دومره زخمي ځان باندې دومره ډاډري، نو پښتون قام ته هم ډاډ ورکوو چې ډاډه اوسئ. او د ټولو نه اهمه خبره دا وه چې هغوی ته لا تر اوسه پورې دا پته نشته دی چې مولانا خانزیب صاحب شهید شوی دی. هغوی ته لا اوسه پورې دا نه دی ویلي چې شهید شوی دی. هغوی ته وایي چې تاسو سره په څنګ کې پروت دی او هغوی ته هم خلک راځي او هغه هم زخمي دی. نو دا د دغه ځي کیسه ده چې بس دلته کې یو قسم ته د دغه خلکو سره دغه انصاف شروع دی چې څوک وژل کېږي او څوک په دې نمونه زخمیان کېږي چې د هغوی نه بیا ژوند واخیستل شي.